غیرت پکار دی چې دا غیرت په مونږ کې راوچت شي، په دې ټول قوم کې راوچت شي. هم په خراج تحسین ورته پیش کوو چې داسې یو نر پښتون، یو نر لیډر هم په پاکستان کې شته دی. نو مونږ له پکار دی چې یو ځای راپاسو، یو ځای چې کوم دی د پاټو نه بالاتر دا پروټیسټ وکړو او دا ورسو سینیټر مشتاق صاحب چې کوم دی چې واپس مونږ روغ رمټ د پاکستان ته راو. بسم الله الرحمن الرحیم. دې حوالې سره به صرف دا ووایم چې یاره چې هغه ځان مرګ ته وتړو او هلته لاړې، خو داسې مرګ ته یا شهیدۍ ته چې کوم دی ځان تړل، دا ډېر زیات ګران کار دی. دا د انسان د زړه نه چې کوم دی یو هغه قبول کړي چې یاره زه روان یم او زه به شهید کېږم او 100% هغه ویني چې یاره دغلته واپس د بچ کېدو چې کوم دی څه لاره نشته او د هغې باوجود ځي. نو خراج تحسین ورته پیش کوو چې داسې یو نر پښتون، یو نر لیډر هم په پاکستان کې شته دی چې هغه زمونږ هغه نمایندګي چې کوم دی د پاکستان نمایندګي، د مسلمانانو نمایندګي وکړه او د فلسطین ته یې ځان ورسو. او دا اوس چې کومه واقعه شوې ده چې یاره اسرائیلو پوځ چې کوم دی هغه ګرفتار کړی، نو د دې مذمت هم کوو او مذمت خو داسې یو اسان لفظ دی. خو پاکستان ګورنمنټ له پکار دی چې یاره د دې تپوس وکړي چې نن موږ د ده تپوس ونه کړو نو موږ به د چا تپوس کوو؟ لکه موږ به صرف د په نوم باندې مسلمان ملک یو، په نوم باندې به ایټمي ملک یو چې یاره موږ د خپل یو سابقه سنیټر او د یو داسې مسلمان رور او د یو پښتون رور نن موږ تپوس نشو کولی یا یې نه کوو، کولی شو خو کوي نه. نو زما په خیال الله پاک تم موږ په دې کې ګناهګار یو او د خپل قوم تم ګناهګار یو. پکار ده چې د ده تپوس وشي او ښه څنګه چې دا نور ملکونه لګیا دي د خپلو خلکو تپوس کوي، نو دغه شانتې موږ لږ یو سټینډ اخیستل پکار دي. او موږ ټولو باسیتي تحصیل میر چیرې کاټلنګ چې څومره پاټیانې دي، پاټیانې بند کوو، الیکشن یې بند کوو، هغه بېلې خبرې دي. خو پکار موږ له دا دي چې داسې واقع وشي په دې کې موږ ټولو له چې کوم دی یو کېدل پکار دي، یو ځای احتجاج پکار دی. ټول ملګري، ټول لیډران چې څومره دي د څومره پاټو په تحصیلي کاټلنګ کې چې هغه په یو اواز باندې یو ځای موږ چې کوم دی پروټیسټ وکړو. او داسې پروټیسټ نه چې صرف په کاټلنګ کې، چې د کاټلنګ نه بهر هم کوم پروټیسټ دي د اسلام آباده پورې چې په هغې کې موږ ټول یو ځای یو او یو ځای چې کوم دی لکه چې دا خبره سر ته ورسو چې حکومت په دې باندې ایکشن واخلي او د سړي تپوس وکړي د هغې پورې چې کوم دی موږ پروټیسټ وکړو. داسې نه چې لکه بس دلته صرف په کاټلنګ کې پروټیسټ وشو او موږ چې کوم دی دلته ختم کو. ختمول نه دي پکار. نن چې په داسې خبرو باندې ملکونه راپاسي او په داسې خبرو حکومتونه جوړېږي او حکومتونه پې ختمېږي، نو دا یو ټایم دی چې موږ راپاسو. نن به موږ د سینیټر مشتاق چې کوم دی د هغه تپوس نه کوو، بله ورځ به داسې د بل سره کېږي، بیا به د بل سره کېږي. نو یو ورځ خو به موږ کې چې کوم دی غیرت پکار دی چې دا غیرت په موږ کې راوچت شي، په دې ټول قوم کې راوچت شي. هم په داسې حادثو باندې پوره حکومتونه ختم شوي. نن هغه موقع ده چې یاره که زمونږ ګورنمنټ چې کوم دی وفاقي ګورنمنټ کې دی، که صوبایي دی، که هر څنګه دی، څنګه ادارې دي، که هغوی نن سټینډ نه اخلي، نو موږ له پکار دي چې یو ځای راپاسو، یو ځای چې کوم دی د پاټو نه بالاتر دا پروټیسټ وکړو او دا پروټیسټ چې کوم مقصد دی چې هغې مقصد ته موږ ځان ورسو. سینیټر مشتاق صاحب چې کوم دی چې واپس موږ روغ رمټ د پاکستان ته راولو. ډېره مننه.